د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی ابله خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به یو شپېته ختمونه د قرآن کول یو شپېته یو ختم به د ورځې کولو سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې او یو ختم به د شپې کولو یو ختم به په تراوو کې کولو په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو د شپې یو سپاره او شپېته ختمونه به ځان لکو دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی 40 کاله نن چې دا په لویو لویو خلوتونو کې ناست دي خدا که 40 ورځې هم د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سر د شپې به چې کتاب کتو نن زمون کتاب قتل سي کمولال ورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت دي او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سنستو د جماعت په صحن کې بکې ناستو یو پرتوک کې د جماعت په صحن کې بکې ناستو نو طالبان ورته صاحب یخنی جمع ودا کمیس داسې شی دی چې په بدن پورې لګي نو سړی له ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زه دا کمیس په پور ما کې ځکه وباسم چې زما بدن باندې دا یخ باد لګي چې خوب ناراضي چې کتاب ښکته شي نن د کتاب کتو حال وګورئ په مل رحمان بابا وی کنه وی طلبه نوی شگفت بازار دا عمر نبجوری ہمیشہ گلزار دا عمر رنگا رنگ میں بہنی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکوی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیم د دوزخ پلمبو توری مونگ بنیو قرآن و حدیث کا تو علا ہو امام ابو حنیفہ ہو نن من سار چراپاسو لکه د ټپوس بچے د ټپوس د بچی غوندې زمون اول سترګې په اخبار قانون دې ته وي حضرت عباس راغه او د قاضي په مخ کې داوا وکړه تاسو تجربه وکړئ دعوی پچا وکړه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعوی وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله ورزولې ده پرناله پیژنئ دا د کوټې وبچی پکې بار غرزی مجسٹریٹ پروانہ جاری کرا امیر المومنین پسے کہ فوراً عدالت کی پیش شا فوراً تاسو خاصی مزید پارا یا ٹرائیو کی مزید پارا ذکر چھ دا کلمنو یا ما ته پته نشته چې د کمزې مزید لپاره تانه تلار شي د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي خان تانهدار ته وایي چې په دې خان زما داوا د مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي کته غ تانهدار مرګ لو نه والي نو زما په دا مخ مرګ نه درته ویل و تخریز په خان راپورټ کې په خان نو
صاحب د والو نه باندې منډې کېږي نو عرض داو چې عمر فاروق پسې سمن جاری شو چې پیش عدالت کې مجسټریټ صدر مملکت عدالت ترا غواړي نن ته والله که د کلی ملک تانه تر وغوښته شي ملک خان خلا لویه خبره امیر المؤمنین پیش شو تا د دې کور دا پرناله ولې غورځولې چې د نبوي دیوال وهي نو ما ځکه پرناله وغورځوله چې دا د مسجد نبوي دیوال خرابوي حضرت عباس پر اپاسه دی ویل امیر المؤمنین دا پرناله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس لګولې و هغه وخت مسجد نبوي نو چې تاسو پرناله وغورځول حضرت عمر ولاړ دی د مجسټریټ په مخ کې ولاړ مجسټریټ ورته وایي اے عمر واوس دا فیصله ته په خپل وکړه ویل زه وکم ویلاو ویل دا پرناله به په دغه ځای دا سړی بیا ږدي خو د پوړای په ځای به زما په اوږو خپېږ دي او په دې ځای به دا پرناله عمر فاروق ورته کېناستو او حضرت عباس په اوږو سور کو او هغه پرناله بیا په هغه ځای ودرو قانون خو د ملک دې ته وایي چې مجسټریټ د غریب په وینا امیر المؤمنین عدالت لرا طلب کی او په عدالت کې هغه خپل صفائی پیش نن ته کولای شي دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې شپه ختم کول یو ختم به د ورځې کولو یو به د شپې کولو او یو به بیا په تراویح کې کولو نو یو شپه ختم به د رمضان په میاشت کې نو عرض داو چې دغه وینځه چې سلام به وګرځول نو بیا به خدای ته په سجده پرې وتا او یې به چې اے الله ته په ما مې ستاسو ډېر خوښه یم خدای ستاسو د مینې زڅ انداز نشم بیانول هارون رشید دا خبره واورېده نو تپوسې ته وکړو چې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم بې ادبې دا څه وایه هغې ورته ویل زه خپل کار کوه زه د ورځې ستا مزدوره یم او ستا نوکر یم د شپې زما او زما د خدای په منځ کې ستا څه کار ته بادشاہ تخت او تاج در کړی دی ټول شپه د پروتې کا په ما مین نه وی او داغه توفیق نه وی نو ورځې مې ستا په خدمت کې روج وي او د شپې به د 150 سپارو په 2 رکعات کې د لستو توفیق نه راکولی دا داغه توفیق دی او داغه مهرباني ده چې چاله ورکی په دې پرفتن دور کې چې الله تعالی اسد دین د خبرې کولو توفیق ورکی نو پوه شه چې د خدای په دل وي مهرباني ځکه چې دا څه وخت د خدای نو اغا اکبر الہبادی وی رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں وہی خلق را باندې راپورټو کو پتانا کی چې اکبر په دې زمانه کې د خدای نام علی د وخت وګورا د زمانه ته وګورا د وخت د رفتار ته وګورا او د خدای نامې اغستو ته وګورا دی وخت کې د خدای نامې څه کوي نو عزیزانو دی پر فتن دور کې چې الله دا توفیق چاله ورکی چا د خدای نوم وایي یا د خدای نامه بل چاته پیش کی په دغه سړي پوه شه چې د خدای لوی کرم دی
او لوی مهرباني ده ځکه چې اصلي دین قرآن او حدیث. بل خبره ده چې په پاکستان کې 40 کاله هر حکومت د قرآن او د حدیث مذاق وډاو کړي. قرآن او حدیث کا یو خبره کړي ده دی حکمران طبقه داغه مذاق وډاو کړي. اوس الله دې علما ژوندۍ لري خو هغه علما دې خدای ژوندۍ نه لري چې کوم علما د ضیاء الحق مرګري دي ځکه چې هغه هر ترمیم کولو ته تیار دي د ضیاء الحق د حکومت د بقا د پاره هر ترمیم. هغه خلق چې دفن شي خبي علما د خدای ژوندۍ لري علما ورپسې شي او هغه ظلم چې کوم د قرآن او د حدیث خلاف په ملک کې راوچت شوی علما ورپسې شي د صفای هستی نه میټاو. ډاکټر فضل الرحمن په دې پاکستان کې یو پیدا شو هغه د لوی اختر کې چې تاسو دا قربانای کوي او حلالي کوي دا ظلم دی. دا پیسې چرته قومي فند کې ورکړي علما ورپسې شو چې قرباني وای اراقه الدم تا د قرباني تعریف د اراقه الدم کله لوی اختر په ورځ 1 کروڑ روپے قومي فند کې یا د خدای په نامه ورکړي او د 100 روپو ګډوره دې نه حلال کړي نو هغه واجب د قرباني چې دي استا په غاړه پاتې. تاسو خیال راغی علماء ورپسې شو لاړو نو فضل الرحمن پاتې شو نه صدر ایوب راغی ته آئلی قوانین جوړ کړ. آئلی قوانین دا مطلبو چې خزلم دا حق شته چې میړه ته وایي چې یو 2-3 طلاق نکړي که میړه لګي شي او خزه طلاقوي نو خزه تم دا حق ورکول پکار دي چې میړه له طلاق ورکي. لکه دا څه کوي دا عائلی قوانین جوړ کړي علما ورپسې شو. علما نه خدای پرستۍ چې د زړو زړو خزو استاسو طلاقیان کړي دي ځکه چالته به ته په ټوخېدو وي د دمې مرض به درته لګېدلی او ښځه به دې ځوانه وه او درته به وی چې یو 2-3 طلاقي ورکېږه خوښ مې نه یې. علما ورپسې شو لاړو نه عائلي قوانین پاتې شو نه صدر ایوب پاتې شو. یو سړی او ډېر زیات غریب او داسم غریب چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درکو نو پلار روان دي او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. آی هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخلم داسې سوک به چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمړ شم زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه و. یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا 1 روپۍ ورکړه چې خدای بندا
مرگ مغواړه دا 1 روپۍ والا بال بجله په وړواله او وخت په دې پیتیر سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغستا وړه وړه وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شي هغه سړی چې اچا ولا 1 روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډیر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا 1 روپۍ ورکړې وه او نن دې د ملک وزیر اعظم دې راشه څه تجربه خو په وکا بادشاہ دې د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دی وی او ما په ډېر سخت وخت کې تاله 1 روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل دا د پاکستان دا کوڅه ډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سه نو اوی زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکي دلته ځای کوم هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جی وزیر اعلی صاحب لیکلي دي چې ځای ولا ورکړي خو بس ته افسر ته ووایه چې ځای راکړي ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دستخط وکړي نو بتا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه خلاص کړنو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه کنه بس دی ازوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور ده کتابونه مې خلاص کړ خو دا غلور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځم ما قبول کړی ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږئ ما قبول کړی ده خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې ستا په قبل دو کې ده که د جنې په قبل دو کې ده په دې مې پوهیږئ تا خو به د
وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چاغه خودم قبول کی کړ تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناسته دا سره جوړه اغوسته دا او شونډې سره کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو باندې غلام جان روان دی په لار چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سرے جامع او سرے شونډې او تور سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سب کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوری نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیرے گا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بس تعالی سترانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا او سوال خو چې د په قبلې دو کې نو سوال خو دا غي په قبلې دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما غسړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي ده خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیاز کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدامه ته وای چې به وزیر درته زو کوم دارا ته وای وزیر کړه دې واستبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شګه شي چې مال رانیز دې کو بلته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته وځړل او ډېر وځړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډازې وکړي بیا کلاشن کوپو باندې علاوه کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼه خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویڼه لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر پسې رضا کنه چاته د چډه دې کوله هغه ته پسې ګرځا کړ مالا اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړی بارهام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ را واغستې 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا
تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړی، ما د هغې په عوض کې د قرآن د دې آیات مطابق چې یوه دانه څوک د خدای په نامه ورکړي نو د هغې داسې مثال دی لکه دانه وکرې هغه بوټی شي، هغه بوټي کې 7 وږي وشي، 7 وږي او هر وږي کې سلسل دانې، نو یو په 700 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وه نو ما یو په 700 دله درکړي، او که مزید خدمت هم نو ګوره بیا به ما خبره. عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیره نه څوک چې د چا نیکی هیره کی. عزیزانو دام انسان دا نن مونږ چې کومه زمانه کې اوسي دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کاڼی هم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو، قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې وله چې خلاصې به وشي. قرض دی ورکو پخوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوایي کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض یې وړی دی بیا په دې لار نه تیریږي، یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولۍ په شان. ورته کور دې وران شه خو 30 روپۍ دي یا 40 یا 50 کور دې وران شه. خزی انسانیت تا ګوره. ابل ورځ یو ښځه راله ویل 2 کاله وشو زه وطن ته تللی وم او د دې دکاندار ما باندې 8 آنې پاتې وې په دوایي کې 8 آنې. نو 2 کاله پس رالم مال چې هغه 8 آنې ورکم هسې نه چې قبر لی په غاړه یې ونیسم. ښځه سړی شیخان ګیری به دوی به یوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردیر